وزدل د علماء فرمایي چې د یو سړي پلار ګناهګار دی یا غیر مسلمه دی نو دته به دعوت څنګه ورکې؟ دی غیر مسلمه ته یا ګناهګار پلار ته یو پلار دی مسلمان دی خو لیکن دی منځ نه کوي، دی د قرآن تلاوت نه کوي، دی روجې نه نیسي، دی ذکر نه کوي، دی دروغ وایي، دی کنځلي کوي، نو دا زوی به ورته نصیحت څنګه کوي؟ نو علما فرمایي چې د پلار ته د دعوت ورکولو آداب دي. پلار لبا په خپله په داسې انداز کې ته دعوت نه ورکې چې د هغه عزت نفس مجروحه کېږي. مړه تا ته ګوره او ټک مونځ نه کوې، نه نه پلار بې عزتي به نه کوې. ستا دپاره دا حکم نه دی، پلار دی ګناهګار دی، خیر دی که دی، لیکن ستا دپاره حکم دا دی په قرآن مجید کې وبالوالدین احسانا چې ته به د مور او پلار سره ښه سلوک کې اگر چې هغه ګناهګار ولې نه دي. کله چې الله رب العزت ذکر فرمایي وبالوالدین احسانا نو د دې سره د ایمان شرط نه لګای چې ستا پلار مؤمن مسلمان دی نو ته به ورسره ښه سلوک کې، د تقوا شرط نه لګای چې ستا پلار تقوادار دی نو ته به ورسره ښه سلوک کې. نه 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 نه، ستا پلار چې هر څنګه دی خو ستا پلار دی ته پیدا یې، ته به د هغه عزت او احترام کې. زموږ د دې معاشرې نه د مشرانو د عزت او احترام تقریبا وتو واله دی. څوک نه پېژني د مشر عزت او احترام. مشر به کې چا راویست؟ مشر به کې الله راویست دی، الله مشر کړی دی، عزت یې وله ورکړی، ته به له هم عزت ورکې. او دا د ارټ منګوټي دی، ګورې دا دنیا دا د ارټ منګوټي دی، داسې تاویږي. تلک الایام نداولها بین الناس، دا ورځې دي الله تعالی فرمایي دا مونږ د خلکو په منځ کې داسې اړو راړو مکافات عمل دی. نن تا د خپل مشر عزت وکړو سبا به ته هم مشر شې، ستا به هم عزت کېږي. نن تا د خپل مشر بې عزتي وکړه سبا به ته مشر شې، ستا هم بې عزتي کېږي. یاره زما بچې نافرمایه، زما خبره نه مني، ته په دې خپل عمل باندې لږ سوچ وکړه. ته چې کله ځوان وې نو تا د خپلو مشرانو بې ادبي خو نه ده کړې. که چېرې د مشرانو بې ادبي دې کړې ده نو نن ورته ټینګ شه، ستا به کېږي. دا مکافات عمل دی. پخوا به خپل سیستم به پخوا نه خو زونګ به دې دور کې تقریبا زونګ چې کله هلکواني وه کټ به د کټ به یې د پیاډ مې سیټ ته به کشر کېناستو او به یې مشر سر طرف ته مشر کېناستو. وسرو په بیټکونو کې خلکو پومونه خواره کړه، کارپېټونه یې خواره کړه چې مشر کشر ځای پکې پته نه لګي چې د مشر کم ځای دی. زه په تشکیل کې وم، یو ځای ته لاړو پېښور ته، غټ کټو ماشاء الله غټ کټ یې ښودی او په هغې کې تقریبا 20 کسان خو پکې آزاد راتله غټ کټو. نو ما کسان ته یې لکه بهی مې په دې کې به د مشر سره څه کوئ؟ ما ته نه باقاعده په دې کې هم چې کوم مشران دي هغه په دې طرف ته کښېني او چې کشران دي هغه په پیاړ مې ته کښېني. ما دلته یو ورځ مسله بیان کړې وه، مې بهی کم سړی مخکې راغی د هغه حق دی. یو خو په مسله باندې ځان پوهېږو، اکثر موږ په مسله پوهېږو نه جو بس چې سم واورېده جو ځان پې نه پوهه کوو ایسته پې عمل کوو. نه نه ځان سړی پوهېږي په مسله باندې. بھائی مشر دی د هغه حق دی، عزت او احترام حق دی، لیکن جاگیر یې نه دی. زما په دې خبره ښه ځان پوهه کوئ. یعنی مثلا دا زموږ مسجد دی یا هر مسجد چې دی زموږ خبره عامه وي، لیکن بهرحال کله نه کله پکې موږ د خپل مسجد نوم ومالو، خبره عامه وي. اوس مشر به بهر ته وتی دی یا وروسته راغی او یو کشر په صف کې ناست دی، نو دې مشر له دا نه دي پکار چې دا کشر د مټه ونیسي چې ته شاته شه، خو په دې کشر کې دونه سړیتوب پکار دی. په دې خبره ځان پوهه کوئ، ګورئ په دې خبره ځان ښه پوهه کوئ. په دې کشر کې دونه احترام پکار دی چې دا دې مشر چې کوم راغلی د ته ځای پرېږدي. نو زموږ خلک یو خبره واوري او لږ غونډه کې کلیپ کټ کړي او بیا یې ګوره که نه مفتي صاحب دا خبره کړې یو بل ته تنګول لپاره یو بل ته لیکي. هلکه دا بیان نو خو د دې لپاره نه کوو چې تاسو په یو بل تنګوئ، د دې لپاره یې کوو چې بھائی په دې باندې عمل وشي. اوس مشر راغی ټیک ته چې ته مخکې راغلی ستا حق دی ته ناستې تا څوک نه شي پاڅولی، لیکن پتا کې دونه سړیتوب پکار دی چې ته سب نه پاسې دی مشر ته، مشر له ځای ورکړئ چې مخکې راځئ. ادب پکار دی، احترام پکار دی.